التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون सूरत ज़ुमर आयात नंबर 42 दुआ सलवेख्तम दे आयात न अल्लाह खपल बंदिगान को वकई पयो खिस्ता तरतीब सरा मख के दलीलुन बार बार बयान कर चिदा जिहान और दा आलम अल्लाह पैदा करे ब्यावी तासुम अल्लाह पैदा करिए और ब्यावी तासु तरबियत दफार अल्लाह खुराकुना आवाम पैदा करी और खुराकुना सो बारानुना वरई और दावे पजरी बाद बूटी अवजार बने अल्लाह रवासी उस दे आयात नवई दाव याद साथई जिस्तासु दफार मर गुमश्ता और तासु दफार खूब गुमश्ता मर आवद अलहम राजी बल्ला खूब दरबान दे अल्लाह रवली दा दौड़ दा अल्लाह पे इख्तियार की दी नोले अल्लाह सर शरीक जोड़ा हुए अल्लाह यतवफ़ल अनफुसा अल्लाह अखली सागाने ही नमातिया वक्त मर्ग दे इंसान अल्लाह अल्लाह यतवफ़ल अनफुसा अल्लाह अखली सागाने ही नबातिया वक्त मर्ग वल्लती और अखली बकब्ज़ के अल्लाह रुखदा गचा लम तमुत पी मनामिया चावा मड़ नवी पी मनामिया वक़्त दखोब के अयुम से कुल्लती कज़ा वले अलमौता इसारई अल्लाह आवरुखा कि पैसा लकड़ी अल्लाह पागबाद दमर वयुरसिलुल उखरा और आलीगी अवबल इला अजल मुसम्मा तरनेटे मुकर्रर और अल्लाह आलीगी दा मामला शुरू हुई तरसो पूरी इला अजल मुसम्मा माना तरगनेटे मुकर्रर पूरी वक़्त दनेटे द मर्ग दे इंसान तर आगे पूरे दा मसला इंसान लरुख राजी सार रापासी बासवतन उदकी आवाती उजी कलच सड़े उदकी न दसर रुखी कना यव रुख अवध इदराक दे द्वेम अवध ज्वन दे न कलच उदशी न रुख द इदराक अवत न लाड़शी सवीनिना सआवरिना और बसबा दे पुईगी न ज़कौदी और दगा शांते मड़े उन्ने न चावा मड़ी अगम सआवरिना सगूरिना सवीनिना न इंसान चे कल उदशी न कल चे उदशी न रुख द इदराक अवत लाड़शी सहर चे कल ब्या देरा फासी अवध इदराक अफरुक अवत ब्या राशि न सड़े गर्जी पासी ब्या जो अंदेशी कल दासी चे कल उदशी न रुख द इदराक अवत न लाड़शी ब्या रुख द ज्वन अवत न उम लाड़शी चे कल द्वाड़ा बाहर शू न ब्या सड़े मड़शी ब्या चे कल तेना रुख बोत इंसान तदारुख ब्या वापस न राजी द इंसान दे वजूद तब्या दारुख वापस की गिना उस रुख और नफ्स यौशे दे और कनदा द्वाड़ जुदा जुदा दी
معنا د انسان په بدن کې یو روح ته او کنه دو روح دي. نو دې باره کې دوا اقوال دي د مفسرینو. یو قول چې کوم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته منسوب دی، نو هغه فرمایي چې روح او نفس دا ځان له جدا جدا سيزونه دي. روح ځان له دی او نفس ځان له دی. نفس هغه سره عقل او تمیز راځي او روح هغه سره نفس سا اغستل تعلق د بدن سره. کله چې انسان باندې مرګ راشي، د مرګ په وخت کې د بیا دا نفس لاړ شي، ځکه انسان عقل او تمیز ختم شي. البته روح هغه موجود دی په بدن د انسان کې چې هغه سره فقط د نفس تعلق دی. انسان خوب کې خراټي وي پرشيږي، بعضی صرف سا اخلي، مانا عدده پرشکیږي نه، خراټي نه وي، صرف سا اخلي. بعضی هغه دای چې هغه خراټي وباسي. نو ګورا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه ته چې کوم قول منسوب دی، هغه وایي چې نفس سره عقل او تمیز دی او روح سره ساده او حرکت دی. اوس خوب په وخت کې چې سړی ودشي نو هغه ته نه لاړ شي نفس او هغه روح هغه موجود دی. بیا د نفس په میاس کې چې کوم مناسبت دی، نو ایدان مناسبت ادا سره دی لکه د شعاع د نور چې د ازمکه سره دی. دلته کې د نور شعاع د انور چرته دی، نور کو چرته څومره لري دی، ډیر زیات خدل تک هغه تعلق شته ور سره. نو دا نفس چرته دی د بدن سره دغ کشان ته تعلق دی چې ارچته دی بس بدن سره تعلق دی. دویم قول دا دی چې روح او نفس دا دواړه یو دي، د یو سیز نمونه دي. روح نفس ته او نفس هغه روح ته، دواړه یو سیزونه دي. البته دا نمونه جدا جدا دي په دې اعتبار سره جدا دي چې دا دو صفات دي، معنا عقل تمیز بل سره سا او حرکت ته. نو په دې اعتبار سره صفات په اعتبار سره کله تعبیر په روح سره وشي او کله تعبیر د دینه په نفس سره وشي. باقی دویم قول دا چې دا یو شی دی. احادیث او ذخیره چې ګوري نو هغه نه معلومیږي چې نفس او روح دا یو چیز دی. او دلته قرآن کې دواړو ته نفس ویل د آیات کې او احادیث مبارکاو کې د یو بل پزای باندې استعمالېږي. نفس پزای باندې روح او د روح پزای باندې نفس. مسلم شریف کی روایت ہے دو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان الروح اذا قبض نتبعه البصر. روح چې واغسته شي نو نظر ورپسې بصر ورپسې روان شي. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے فذلک حين يتبع بصره نفسه. داروح چې کلاو دي سواف دا نظر د انسان نو د تګوري کنه یا ګور الفاظ مترادف دي خوشی یو دی. دغه مسلم کدا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے التوی اذا خرجت روح المؤمن نتلقاه ملکان. ابن ماجہ کی عمدہ شان راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے اخرجی ایھا النفس الطیبہ. او دا شان مشکات کی راضی بلال رضی اللہ تعالی عنہ لیلۃ التاریس حدیث کے راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے نبی علیہ السلام میں نن شباب زمن سوکای سوکو کی بلال سے بتوی جی زبا سوکای وکم شپانی میں لتلے وا صحابہ کرام کو دشو بلال سے بیخو کر زیدو د اوخ آقا پرتا نوراب بلال سے بغی ډډه والا نو بلال سے پودشو
چودش نور راوچت شو نبی علیہ السلام راویخ شو نور ہوتے صحابہ کرام راویخ شو نبی علیہ السلام صحابہ راویخ کل ویرافا سے ابو هريره توي ابو هريره داد سے بلال سے توي بلال داد سو کر فقال بلال نو حضرت بلال سے وتوي اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك دلته روح تنفس ہوئی کم ذات چې تاسو نه روح پوچت کړه او دکړی وای هغه ذات زو دکړو معنا زو هغه ذات مو دکړو ندلتا روح ته نفس ہوئی او دا شانته زید ابن اسلم روایت ته قالا یا ایها الناس ان الله قد قبض ارواحنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے خلقو ان اللہ قد قبض ارواحنا ولو شاء لردها الینا فی غین غیر هذا دی احادیث مبارکہ و معلوم شوا چې روح او نفس هغه یو شی دی امام قرطبی وای نفس او روح هغه یو شی دی امام بقائی وای نظم الدرر والا وای دا یو شی دی او قران نوم دا معلومیږي حدیث نوم معلومیږي تفسیر روح المانی فنزلسم جل سب 157 فاغی باندې لیکلي اکثر العلماء انہما شیء واحد وہی اکثر علماء کرام فرمائی چې روح او نفس دا ګره یو شی دی او صحیح خبره هم دا ده چې دواړه یو شی دی ها البته چې کله روح د انسان نبوزي نو د خپل ذیل میل ځان سره راکاږي ذیل میل هغه راکاږي او هغه وځي نو سړی مړ شي چې مړ شي نو روح ته لاړ روح د انسان د بدن نه اوت اثر د جسم سره وی اثر د جسم سره شتا یو کیفیت د جسم سره شتا څنګه د باغې باندې مونږ نه پوهیږو بس د بدن سره یو تعلق دی ګوره انسان مړ شو بل باس نو آیا ددنه چې داروح قوت داروح د بدن ته واپس راځي او کنا من چې کوم آیات وې هغه کې وایي پایوم سے کلتی قضا علیها الموت اے اشاره الله داروح د تصرف په بدن نا کم یو قضا علیه الموت چې په کوم باندې فیصله د مرګ شوی بس الله هغه ایثار بیا هغه روح د بدن ته واپس ناراضي نور آیاتونو مبارکاو کې هم راځي احادیث په دې باندې ګړ دي چې ګور روح بیا د بدن ته واپس ناراضي دا چې امام قرطبی فنزلسم جل کې لیکي وما قبضه فی حالت الموت فهو يمسكه ولا يرسله الى يوم القيامه کم روح چې انسان نه الله اوچت ک په وخت د مرګ کې رس تر قیامت پورې هغه بیا د وجود ته واپس نه راځي دا سے ثنا الله بانی پتی تفسیر مظهری او کې لیکلي دی روح د بدن نه چوت بیا د بدن ته واپس نه راځي تفسیر روح المانی سلی رشتم جل سبا صد باندې لیکي وای چې روح د بدن نه اوت بیا د وجود ته واپس نه راځي تفسیر کبیر شپږشتم جل سبا 284 باندې لیکي چې روح د انسان د بدن نه بهر شو بیا د وطن ته واپس نه ابن جریر سلیرشتم جل سب صد باندې لیکلی دي چیارا روح د انسان د بدن نه اوت بیا د بدن ته واپس هغه نه راځي مجمع الزوائد ون جل سب سو باندې لیکي ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وای پایوم سے الله ارواح الموتى ويرسل ارواح الاحياء الى اجسادها او دا شان مشکات کې هم روایت ته شهیدانو تمنا دا د روح وکنا بیا غي ته جواب ملاو شو ها صرف د براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت مشکات راوړل دي هغه کې لیکلي دي یعاد الیه روحه الی جسده انسان د بدن ته بیا د روح را واپس کیږي صرف یو روایت ته
اگر روایت راوی منحال ابن عمر دے ابن حزم وی اگر کبھی سڑے نو کبھی سڑے اگر نو بلدہ روایت کی اگر من یواز دے او سے کم نہ دے دارنگ اگر روایت دا قرآن دا نصوص نہ خلاف دے نروح دے بدن تا بیا واپس راضی نا چروح بدن نوت بیا واپس نہ راضی ہاں مرکات والا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مذہب ذکر کرے دے چاہیے دے کہ توقف کرے ہو توقف بس خاموش حقیقت نے سو کو خبر دے یعنی دا پتہ نشتا چې تعلق درو ټول بدن سره دی او کنه د بدن یو جز سره دی نو تفسیر روح المانی بیا لیکلی دی چې د دې علم حقیقت هیڅ چاته پتہ نشتا ها دې ها باقی ارواح مستقر شرط دے حدیثنا بالکل دا خبر ثابت دا چې د مؤمنون او مؤمنات دا غي ارواح او اعلی علیین مقام کی دي او دا قران نو صراحتا معلومیږي چې د نیکانو ارواح هغه علیین کی دي او چې کوم بدن دي دا غي روحونه هغه بسجین کی دي حدیث کرا دی اللهم انت رفیق الاعلی علیین مقام فاوی کے انبیاء علیہ السلام د نیکان خلق و ارواح او هغه چرته دی فوق عرش الرحمن فوق التک اعلی علیین ارواح د انبیاء علیہ السلام هغه اعلی علیین کی دی اللہ یتوفى الانفس اللہ اخلی ساگانے بورد مرگ کے والذی او اخلی پقبضہ کہ اللہ رودا وجا لم تمت پی منامیا چمڑنی بورد خوب نپیم سے کلتی اسارائی اللہ دارود تصرف پل بدننا آغا کم قضا علی الموتا چھ پیسہ لکڑی اللہ باغ باندے دمرگ ویرسل الاخرى اور علی کی بل رخلرا علاج مسمى ترغنیٹے مقرر پورے پوچھوئی سڑے ادکی کی گنا نو انسان وجود کس دی روحون دی یو روح دا ادراک دے او بل روح اغد صدے دا جوان دے ادراک والا خوب پٹیم کی دن الاڑ شی اغبل پکی دن نوی سو کراویخ کی نراپاسی ویسے چل لے خوب وئی گنا نو د خوب پټیم کې د ادراک روح ته نه ببرته لې ځکه خراټي وي کنه پرشکی کی بعد خوب کې خراټي وي او کوئی گینا بازار باندې خوب وباله جو کړي ها کوئی گینا ځکه روح ادراک هغه ته بهر دی د ژوند هغه روح هغه پکې دی خو کله ته نه دا دواړه بهر شي ودشي سړی نو سار بیان پاسي هغه یو خطلې خوب په دوران کې دابل ورپسې لاړ شي چې لاړ شي نو بس مړ شي ها ويرسل الاخرى الى اجل مسمى اور علی کی روح کوم ادراک والا دا معاملہ را باز پتہ نو د کیږي د شپې سار پاسي دا تر کوم علاج علم مسمى تر نیټه مقرر چې کله ول الله نیټه لیکه تراغه پوری ان فی ذالک الله یقینا بدی نظام کې لآیات دلائل دا اللہ دا قدرت تی لقوم من باردا قوم یتفکرون چاگئی فکر کئی آو چاہ دبار چاگئی فکر کئی امیتخذو من دون اللہ آیا نیولی دی دے مشرکانو دا اللہ نا علاوہ شفاعا شفارسیان قل تو آیا اولو کانو لا یملکون شیئا تازو دان لاغی شفارسیان لیولی دی آیا دیس تازو شفارس کئی اگر چه دی اختیار دیس سیزم نلری اولو کانو لا یملکون شیئا اگر چه ندی دی چه اختیار لری دسشی ولا یاکلون آغای پوئیگی نا بس خبر باندنو ولا یاکلون نپوئیگی بس خبر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.